ډاکټر عبدالکلام نه یو ځل په یو لایو شو کې تاسو شو چې برډے څه شی دی، مطلب دا په کوم ورځ چې انسان پیدا شي ډیله برډے ویل کیږي، نو دا څه شی دی دا ډیفاین کراله. نو په دغه شو کې نور هم ډیر تجزیه‌نګار ډیر پوهه خلک ډیر قابل خلک ناستو چې مختلف انداز کې دغه برډے ډیفاین کا. خو ډاکټر عبدالکلام چې په کومه طریقه باندې په کوم سوچ باندې په کوم مایند سیټ باندې دغه برډے ډیفاین کا د برډے ورځ تعریف ولو کو، نو هغه یو ډیر خولي انداز سره وکړو. مکمل تفصیل طرف ته راځو، یو ډیر خولي ویډیو سره شریکوم د مور د ویلیو به هم تاسو له حقیقت معلوم شي، مور په دې دنیا څومره لوی نعمت ده به هم تاسو له د دې ویډیو نه معلوم شي. نو ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. جی هغه نه مخکې کچری تاسو په خپل کورونو کې سولر سیستم لګول غواړئ، نو په حکیم آباد نوخار کې زموږ دفتر زموږ سٹور دی چې مونږه په ټول کې پی کې د سولر سیستم ارزان ترین ریټ چلو او ټول کې پی کې مونږ خپل سرویس ورکو. تاسو هم رابطه کولای شئ او سٹور ته هم راتلی شئ، آفیس ته هم راتلی شئ. راځو جی برډے څه شی دی. ډاکټر عبدالکلام ول ډیر زبردست جواب ورکو. ډاکټر عبدالکلام ولوي چې برډے هغه ورځ وه چې په کومه ورځ زما په جړه باندې زما مور خاندلی و، هغې نه پس چې بیا ما کله هم جړلی دي نو زما مور بیا نه دي خاندلی. لکه برډے هغه ورځ ده چې په هغه ورځ زما په جړه باندې زما مور خاندلی و. جی تاسو به اکثر کتلی وي چې ماشوم کله پیدا شي او دی او جاړي نو دغه ماشوم صحتمند او روغ مطلب روغ ماشوم تصور کیږي. تر څو چې ماشوم جړلی نه وي نو ډاکټران هم کوشش کوي چې دی او جاړي. نو دغه ټایم کې وایي ټایم چې ماشوم او پیدا شي او دی او جاړي نو دغه فیملی کې ټول خلک خوشحال شي، مور هم خوشحاله شي، پلار هم خوشحال شي، نیا نیکه هم خوشحال شي چې دا ماشوم او جاړل اواز یې راووتو. جی نو دغه ټایم کې ډاکټر عبدالکلام وایي چې هغه د ما برډے هغه ورځ ده چې په کومه ورځ زما په جړه باندې زما مور خاندلی و، هغې نه پس چې په ژوند کې په ما څومره هم تکلیفات راغلي دي یا ما جړلی دي نو زما مور ما سره سم جړلی دي. نو دې دای د برډے تعارف ولو کو چې برډے دی لویل کېږي چې ستا مور بستا په جړه باندې خاندي. باقی چې ستا څومره زندګۍ کې اپ اینڈ ډاون راځي، ستا زندګۍ کې څومره دکھ درد راځي نو په هغې به ستا مور چې ته یو اوښ کت وې ستا مور به څلور اوښ کت وې. جي دا ډېر زبردست طریقې سره ډاکټر عبدالکلام دغه برډے ډیفینیشن وکړو او ډېر ښکلي طریقې سره دا والله ایکسپلین کو. دا حقیقت هم دی، دا حقیقت هم دی. مور چې کوم دی ګوره مونږ سره مور څومره ډېره مینه کوي او بیا الله پاک وایي چې زه د اویا میندو نه هم زیاته مینه خپل بنده سره کوم، نو بیا د الله پاک مینه به مونږ سره څومره تاسو سوچ هم نشئ کولی. جی نو مور په دې دنیا یو ډېر غټ لوی نعمت دی چې د چا ژوندی دا ډېر قدر او ډېر عزت یې وکړي چې د چا وفات شوی د الله پاک ته ایشتې ده نو ایله پکار چې کم از کم 2 رکعته نفل ورپسې روزانه کوي. لکه 5 وختونو مونځ کې چې کم از کم ته 2 رکعته نفل وکړې که یو کس 5 وخته مونځ هم نه کوي، یو وخت مونځ ته کښېنو یو وخت مونځ چې ته کښېنو کې خامخا که نفل کې هم نه نو د الحمد او کلهو 3 ځله ته روزانه په مور ورچوف کوه، د مور په قبر باندې د مور په پلار په قبر باندې ورچوف کوه. جي د مور پلار حقوق صرف لکه دا نه دي چې ژوندی دی نو ته به د هغې خیال ساتې، د مرګ نه پس هم د هغې په مونږ باندې حقوق شته. جي نو د هغه حقوق خیال مونږ له ساتل پکار دي.